بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو، نن در سره یو بله مسله شریکوم. هغه دا مسله ده، اکثر ملګري په دې کې تشویش کې پراته وي چې آیا مخې ته شیشه یا آینه پراته وي، په هغې کې ځان ښکاري یا بل څه ښکاري، آیا په هغې کې مونځ کیږي او که نه کیږي. نو اکثر نن سبا جوماتونو کې مخې ته ټیلونه لګېدلې وي یا شیشه لګېدلې وي یا دروازه وي یا کړکۍ وي او په هغې کې سړی چې وګوري خپل ځان ورته ښکاري. نو آیا د شیشې مخې ته مونځ کیږي که نه کیږي؟ نو د ټولو نه اول خبره خو دا چې د شیشې مخې ته مونځ کیږي، بالکل دا خو مونځ کیږي، د سړي پې غاړه خلاصیږي. خو به هر حال که چېرته شیشه داسې شیشه وي چې دې ته سړي ته پکې خپل مخ مکمل ښکاري یا ورته پکې بل څه ښکاري، نو بیا داسې ځای کې مونځ کول نه دي پکار. او که چا وکړو نو ثواب کې به یې کمی راځي، نو دې ثواب کې کمی ته مونږ مکروه تنزیهي وایو. مطلب پکار نه دی چې داسې ځای کې مونځ وشي، نور مونځ به کېږي. د ټولو نه بهتر طریقه دا ده چې کله داسې مخې ته شیشه وي یا کړکۍ وي، نو په هغه ځای کې کله تاسو مونځ کوئ نو په هغې باندې څه کپړه واچوئ یا په هغه ځای کې چې کوم دی مونځ مه کوئ. به هر حال مخې ته شیشه وي او په هغې کې ستا تصویر ښکاري، ستا ته خپل ځان ښکاري، نو مونځ بیا هم کېږي. خو هلته نه کول بهتر دی محترمو، بل ځای کې وکړئ، بل ځای کې وکړئ. او که بل ځای نه میلاویږي نو په هغه ځای کې په شیشه باندې تاسو څه کپړه واچوئ چې ستاسو هغه عکس پکې نه ښکاري، نو بیا به بلا کراهیت چې کوم دی نو مونځ به کېږي. نور به هر حال دا مونځ کېږي چې د شیشې مخې ته وي. نو دغه مسلې زه تاسو سره شریکوم محترمو. دا زمونږ پیج چې کوم د نوي مسایل په نوم باندې دی، دا خپله هم ګورئ دا مسایل او دا شیر کوئ هم ستاسو د یو بټن د شیر کولو د وجې نه کیدای شي ډېر مسلمانان دا مسله وګوري او هغې پې عمل وکړي، یا څه ذهني تشویشوالی وي، خبر نه وي، نو د دې نه به خبر شي، نو تاسو ته به الله تعالی اجر درکوي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب